ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دروجه میاشت رالا داغه متعلق یو سو ضروری خبر استاسو مخ کې عرض کول دي الله فرمایي چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي کتب علیکم الصیام فرض شوی د پتاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه خلق باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوی نو روزه په تمام امتونو باندې فرض وا دار چا د شان مناسب روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وي روزه به دارشي نسی دسترګو بم روزي غلط کار تب پکې نه ګوري د غوګونو بم روزي غلطی خبره به پکې نه اوري د خپو بم روزي غلط زینو ته به پکې نه ځي د لاسونو بم روزي غلط سيزونه ته به نه اچي نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي روزه د دې ټولو سيزونو نامه ده بعض ائمه تر دې پوری لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردي بده او اله د خپل مفادو د پاره نو په دې روزه ماتي خلبهم چې د په غلط شی باندې نه استعماله جبابا په غلط شی باندې نه استعماله دا احتیاط بم کوي د روزي میاشت ته رمضان وای رمز په عربي لغت کې سوزولو ته وای یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وای علماء لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا
چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزه ونیوي نو د یو لسو میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې زکات هم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درکې نه لګي نو هغه سره امدادم فرض ده. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو او په تا پته ولګېدا او داغه روزه ماته نشتا او تا ولا درو جماعتي بندوبس نکو الله به ټول محله جهنم ته بوزي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرړې 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 څه چل دی ختم شو ختمونو نخلتي زمونږ بیړه تباہ ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړی باندې لاندې سال دی او دواړه بزرګانو چې کومي اديره ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټول اديره کې داسې بڑے نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي. دا ټول اديره کې مړی چې دي دا ناشتي او غوخي ته غسیږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکا بدر نه پری کی چې چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکا پری کی. دا ټول مړی په قبرونو کې چې پراته دي غوخه ته غسیږي لګیا دي. تاسو چې مړی خخ کې پادیره کې څه کوي؟ ا د مړی وارث تر رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده. وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړ دا دوا به یاد کړ په دې نه کې خپل چې دی واخلی الته دی کېګ دی خد سنبال کا بیا در نه لیک دی در تبراشی د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاپ ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړ توګیر آخر بلاړ شي د دې
مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخری پزڑ توگیر آخر بلارشی ددی جایگیرا غشنی والے درتا کمان کی داسی درتا ولار دے دا مرگ منٹ پستی پسینه ننوزی یو کپ میاش پستی ننوزی یو کپ هفته پستی ننوزی دا ټول جایگیرونه چې دي دا به ختم شي یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخکې 70 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلي چې خدای دې خوار کا چې راتلې څه دې وروړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره و څه دې وروړي دي خو چې څنګه دولا سره غلې وي دا څه دولا سبتيزي کنه څوړي خو نه ځان سره نو عزیزانو بڑومبا شپا چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دینه سړی تا په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلینو بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده و دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژن دا پیژنې دا څوک دی والله کده خو زه پیژن اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وای چې زه رسول الله نه پیژنم ستا بسادي ستا بسادي دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلا څنګه وا داغه غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څوک داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویل شي چې لاسونه څنګه وو پلار اتلل څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادر څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به دې زده کړی او په دې نقشه به مینه انا باغه فوټو چې اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو ته به وای چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو نو ته به وای چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته څوک خو نو څه به وای چې دا پلان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې ناغه خط او خال پیجندلی
نو به چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړو. نو ملائکه به ورته وي صدقتا، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې، او چې ته وې چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملائکه به وي خبیثه، مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وړي، کله پاس وروړي او کله لاندې. د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاہوری رحمت الله علیه پسترګو خودلې و، ویل په مخې را تلاس راخ کو او راته وی چې دې ادیره ته وګوره. افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیره ته وکړه، د هر قبر نه د اور لمبه راوتی، د هر قبر. نن درې ورځې ته مړی پسې ناستې، تا سره د احساس وي جما چې خې دغه به سالي ال قبر به یو سټمارې زوی برازي او دا دوا به یاد کو، دا دوا به یاد کو، او بیا چې معتبر راشي خان راشي، خان راشي، ارباب صاحب راشي، افسر صاحب راشي، نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې زبې داسونه خدا دوا به یاد کو. دا داسې کی اشاره کم زیته وکي استامړې چې شوی د زما د ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته. دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې، په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات، په بازارونو په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي، د مړي خبر ګرځول. په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی ته لاړ نشم ګیلې نشته، ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښته نه نو زاور کې خپل کار کوم. ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دي سګی ده نه زما دي خړلې ده او نه ستا خرمه، زاور کې خپل کار کوم. خبره د دین کوا یارانه، د دین کوا او تعلق د دین ساته، د دنیا مکوا. تباہ بشي، غرق بشي، انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګولې نشي. دیو جنا سوچ وکي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته، داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي، په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سے بوئی، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی سے بوئی، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی، کته پټاو خورم چاته پته بنه لګي. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وره، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی
چې خان ورته روټیو کیو راوی غواړي ا مزدور بچکی نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټیو کی الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټای وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړي چرته زو چرته د بادشاہ لاس کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي واحد عبادت چې ده هغه روزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي یا الله چې د الله لاس بڅنګي یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم الله وی د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم یعنی زبر د روزدار شم په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي اسی وېما یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره زمونږ د کمزورۍ ته ګوره او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا هو رو جماعتي د پاره د خلکو سس نخري جوړی کړي په خپل علاقې کې چې کمزې اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي بیا به تباه شي غرق بشي په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي څوک به چایو پاتې نشي نو تبوي چې مونږ ځان لچ سکړیا به بل ورکو تا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان لچ سکړیا به بل ورکو کینه د ګډي بچیا تا ځان لسکړی او غټه واخه به دې پخکړی ټیپر به دې پکې چوری چټنی مټنی به دې ځان لسکړی په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخړو
امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا د پاره ودیسو دواړه خدای جوړ کړ دواړو روزه ونیوه چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټولو چت کو غیله بار ورکو د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست وکم سباله بیا رو جکړه په نهاره چې بیا رو جکړه چې ماخامي بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړی بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو د روټه درکب نه لګي بیا حضرت علی ارسوچت کو باره ورک بیبي فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو نه فاطمه وا کنه خاتون جنت وا کنه مونږ به د خپلو انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته بده سیو کوي تاسو په ایمان وای ها زبې وکم تاسو به وکړي په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو دروټای درکم نه لګي بیا هر څو چت کوور قران راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قران راغی چې دا په وفای په نظر ولي وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ بد شرب په ټوله دنیا خور او بیا روټه وخوروله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټه خدای د پاره در باندې وخوروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې وکړه نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سروي کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې حج ته ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیراشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تلم او چترای وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خوځه په منځو درېدم
او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې کړه. نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوي. نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمه کېږئ چې جماعت له یو کجوره راوړو 50 کروڑه کجوري ثواب دی او د پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کې دا پکوړې میکوړې په ټولې په دې کو نظر منډلې شي او جهنم ته به روان کی. پکوړو میکوړو خبرې نشته. تاسو خیال راکړئ پردې حق عمر له بیړه تباد او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ خدای نه را پرېږدي که څه چل دی؟ یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجې راځي جمعه. دا به هم سبا د جنت ټیکهداري. څه علاج به یې کې خواغه یو ښځه وه لورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل. نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غر کی اسدا د جنت باس ماستا سو مخ کی شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره. یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی. وګورئ په سورۃ رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هوی د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوي دي ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو شوي. نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو. چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوي انعامی 2 جنت ورته ورکو. په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو 2 چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي. میوه به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوه به 2 قسمه. بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي
التبت چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی وی دی جنتیانو په فرشونو باندې تکیاب والی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چې راتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زه زړه کې و یاریدم چې اوس ما ته ونه وای چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دې کنه خان زمونږ د بالا معنی کوم ډیر دي دا نو چې خانان په کوڅو کې سپید لوګي مړ کیږي نو ما چې اوس ما ته ونه وای چې کوشه دې کټ نه او چار دې خې ما ته هغه ګونه کو هر یو چې راځي صادرګان لنګي پزمکه کینی ما یو نه غری غونډه پته ما داسه کوي دلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والے وو داسې لاس کړو مانه تاسو کول څنګه مولانا صاحب هي دې خانانو ګوره د څه خبرې کوم شته تاسو علاقه کې خانان کنا ها شته کنا د څه خبره څنګه ها دا څه خبرې کوي یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ولې څنګه ما بل خیر خیمه ولې ما خدای نه تاسو کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه نو باجوړ نه چې هغه زرا تختیدل بیا نه يم تلې دا څه په غضب ووري نو دلتا تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډاوال نه نصیب کیږي اول د بڅکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی دی جنتی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خموشنو غټو نوي وجن الجنتین دان الله بیا د جنت نعمتونو به څنګه تا به د سټاډه والی کېلا خرم هغه بوټه با کېلا په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي استاد خلیله به کېلا تیار وروړي تا بلا سونه داسي انار خرم بوټه به انار صفا کی او استاد خلیله به وروړي داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا بتوې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خورم مال د خادمان سپین کی اورادی وړي په تالی کې دی راته پیش کی نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خسته وي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږه ښایسته نه یو نو خادمان به لا څه ښایسته وي. او بیا چې د چا خادمانی د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار ورځ د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلق چې دي د دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ. ها زمونږ شکلونه څنګه دي ورځ چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوټ ختميږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا. اسه دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي په میلیونو ګرځا او چې هر شکل در مخامخ کیږي یا به پوزه بونډي وي یا به خلک څه چلی یا به مړه خود څه تندر بوالی نو. د جنت خادمان بداسي چې زارعتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګوري نو ته به وایې چې ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیږي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي جامې به اغوستي د شنو ریخمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اصاور من فضه پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو نو چې په کوم لاس تعالی تاله پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی نو ته چې هغه ته وګوره هغه روټای نه به موړ شي کنه وای کنه خلیخم ټپی نه دي داسې پتا ما ورته ناستې دي بس خو پړ جنت ته ورننه وځي. خادمان به داسي یا الله ته رحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت به داسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روزدار سړی د خلی وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کی او داسې ورته وکي خان بوج لري د خوار کا خله کې دی غول نیولې وای به ورته کنه ها او الله څه وای ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روزدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره
دا الله دې مهربانو ته وګوره او د انسان دې بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې د الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریده قوم دی. نو اپریدی چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کیږي. نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواړ ته ورغلو. نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلې ورغاړي وته به یو پملا به ولا ټپ ور کړی یو بیا ورته ویلي چې کورسای کې تشریف کېده. نو دې چې کور ته راغی نو خزه ته وی چې وا خزه تحصیلدار صاحب لا چې راغلم ناصر او ته په کورسې کې را پورته شو ورغواړي وته و په دې ملې و ټپاولم و بیا راته وی چې په دې کورسې کې تشریف کېده. نو خزه په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي لایي. نو خزه ورته وی چې دا د غلو ځای له تشریف یې کنه وی چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وتاوي او په کورسې کې کېنه. او سپریدي خو دسي دي او ته چې چرته تانه ته لاړ شي تاسو ټول تللی ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا سره په مخ کې کتلې ده. ما ته معلوم یې تانه ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم ادا سیناستي علیکم څه چل او تا خروس نه زړه بوټوزي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه ده او لا چې سه چو صاحب تور مخامخ دلته ما ستاسو ایمان لیدلې. ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې کتلې ده او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلې ده. شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ول کړه. شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ول کړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره عمره. تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیسټه پاس کې تله او چې ورشي نو چټ ولي کې
چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغلی دی تا سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه نو ته ورته بار ناشته او انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلم ما نه چټ لګلې دی او نه مې جواب لګلې هر دلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وجی اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورځه د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسوي دار سب بستاسوي نو یو الله پرېخه دی الله تاسو پرېخي او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریخوي او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش را کنه غرق شوي کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکو یو روایت دا ده چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم الله و استاد روزه په بدل کې به زدر کړل کېږم زبستاشو اندازه وکي چې د یو روزه په بدل کې الله بستاشي نو چې الله ستاسو د خدای ټوله خدای ستاسو کنه شو هر ستاسو نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکي او یو ټکه می پرور ولای واوري چې دو شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کیږي یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلې کیږي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلې کیږي دا زټکه دا دومره خطرناک ټکه دی چې عمر او عبد الآباد د پاره د سړی بیړه تبا کی شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس مگر شیطان انکار وکړ ولاړ پاتې شو
الله ته تپوسو کو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، چې ما ته حکم وکړو چې سجده وکړه، تا ولې ونکړه؟ نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی، زه څنګه د ته سجده وکړم؟ خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې؟ الله وی زه خو زه یم، بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي شته؟ په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي، پاغي پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي، او چې سایکل والا وګوري الا دا دې هم کتو د دنیا غن کا نا سایکل والا نړ بوټي، کله په یو کوستی منډي وای، کله په بل کوستی منډي وای، کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي، خدایم هلاک کا چې هلاک شي. نو تورې چي دي، دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی، دا څه چل دی؟ وای دا سمګلینګ دی. تاسو یو افسر وخایي په دې پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي شته؟ بنګي گئی یو افسر وخایي چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي، یو افسر وخایي چې هغه د پاکستان جامع اغوستي. په کور کې لوخي وګوره، دا د پاکستان لوخي دي، دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی، ها د کوم ځای جوړ دی؟ دا سمګلینګ شو کنه شو؟ نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی، د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی؟ د پاکستان جوړ دی، د جاپان. دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی. کوم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو، او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ شو. سمګلینګ پاوډر دی، نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراته یې مزي چرچی کوي، خورس کی عیش کوي. پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سم نه وو تبر ورته ونی سو کېمای کا. نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش. بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوي نشي د بلو پرنٹ چلولو، بلو پرنٹ چلولو، ا بلو پرنٹ چېونی سي تان عدالت ته بوزي، مجسټریټ وایي چې دا جی بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه اوخه په خلق دې ناسور راوخه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ. هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی او دغه ور پیش کیږي دا بیلیبل دی، ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکات توبه او باسي هر وخت. یا الله د خپل گرفت نم ساته، یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته، یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا. خدای استاد سیب سے امتحان تابع نه لري. الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان، دا د جنت حوري به د یاقوت او د مرجانو په شانی په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ کې. دا هغه سړی ته بدا انعامي،
هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه به وای په قیامت کې سپیشل 2 جنت ملو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا 2 جنت به انعام دې سړی ته ملاوي. نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې ونکړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه او کله نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي. دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن وړو ورته نه دی ملو شوي غریب دی کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان له راوړي او لاره کې څه واقع پیښه شوه ورنه راغی نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی کوي. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خدا د دې اراده خرابې دي کنه. نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي. سره د بے پروايي ذات سره د بے نیاز ذات الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره